أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. سورة توبہ 28 نمبر آیت. په دې 28 نمبر آیت کې د مشرکانو چې کوم د براءت اعلان شوی او د هغې یو بل انداز ذکر کیږي او د دغه براءت حکمت د هغې فایده او ثمره ذکر کیږي او د دې سره سره چې په هغې کې کوم مصلحت دی او د خلکو چې کوم شکونه دي هغې شکونو جوابات ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے هغه کسان تاسو ایمان راوړل یقینا مشرکان نجس دي. نو دا اولنې علت شو وجه شو د دې خبرې دپاره چې د کافرانو او مشرکانو سره بایکاټ پکار دی، د خپل علاقو نه بهر کول پکار دي، خاص کر جزیرة العرب او دارالاسلام کې پرېښودل پکار نه دي. نجس چې کوم دی په زوار د جیم سره امام اصفهاني رحمه الله کم چې د لغاتو مشهور امام دی دی وی نجس هر هغه شي ته وی نجس په معنا د پلید سره راځي او دا هر هغه شي ته ویل کېږي چې هغه عقلا هم بدي، عقل یې بد ګڼي، د انسان فطرت یې هم بد ګڼي او دغه شانته کې شریعت یې هم بد ګڼي، شریعت یې هم ښه نه ګڼي. امام اصفهاني رحمه الله وی د نجس د پلید شیزونو درې قسمونه دي. یو چې کوم دی نو ظاهري پلیدي ده چې د هغې اندازه سړی په سترګو سره لګولی شي دا پلید دی، پوزه باندې د هغې اندازه لګولی شي د هغې د بدبویي نه پته لګي دا پلید څیز دی. دغه شانته کې په لاس ورړلو سره یې پته لګي چې دا څیز پلید دی. او دویم قسم چې کوم دی نو هغه معنوي نجاست دی، کوم ده چې د شریعت په اصطلاح کې هغې ته جنوب او یا بیاودس هم ویلی کېږي، یعنی هر هغه څوک چې په هغې باندې اودس فرض وي دا هم پلید شمارېږي، کوم باندې چې غسل فرض وي دا زیات پلید شمارېږي. او دریم قسم د نجس چې کوم دی نو هغه د نجاست د عقیدې دی. نو مشرکان خلک چې کوم دي د هغې عقیدې هم خرابې دي، کافرانو عقیدې ګډې وډې دي، نو په دوی کې دا ټول نجاستونه راجمع شوي دي. نو په دې وجه دا انما چې کوم دی په عربی کې د حصر دپاره راځي چې بس ټول پلیتي هم په دې کې جمع شوي ده. د دې اصل کې خپل لفظي معنی داسې ده انما المشرکون نجس، یقینا مشرکان خالص پلیتي ده، یعنې دې کې درې واړه قسمونه راجمع شوي دي. ځکه مشرکان هغه څیزونه استعمالوي کافران چې هغه شرعاً پلیت وي، لکه شراب پلیت شیز دی، دوی خوري سکي، دوی هغه څیزونه خوري چې کم شرعاً د هغې خوړل جایز نه وي، لکه ډېر کافران مرداري خوري، پیشوګان، سپي، چاینا خلک چې کوم دی دا شان شمالي کوریا والا نور کافران هغه دا استعمالوي. نو ډېر څیزونه داسې دي چې پلید دي او هغوی خوري او استعمالوي. دغه شانته کې کافران په دې باندې نه پوهېږي چې جنابت څه شی دی، غسل څه شی دی، په دې خبرو دې مسایلو باندې هغه خلک پوهېږي چې کوم په اسلامي معاشره کې پاتې شوي او د اسلامي تعلیماتو سره اشنا شوي. نو دا پلیتي هم په کافرانو کې شته. عقیدې خو یقیني خرابه ده، په هغې کې خو شک نشته دی چې ټول مردارو ته دا پاک وي او د یو الله تعالی توحید قایل نه دي، نو عقیدې خو ښکاره ګنده شوله. الله فرمایي فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نو نه به نږدې کېږي مسجد حرام ته وروسته د دې کال. وروسته د دې کال مطلب دا چې د 9 هجرۍ نه بعد به دا خلک مسجد حرام ته نه راځي. اوس دې ذکر کې یو څو سوالات اهم دي. یو دا ده چې مسجد حرام نه کوم ځای مراد دی. اصل کې مسجد حرام خو د خانه کعبې کوم چاردیواري چې دننه کوم جماعت ته دي ته ویل کېږي. نو آیا د خانه کعبې د چاردیواري ته به دننه نه داخلېږي که نه د حرم حدود ته به نه داخلېږي؟ حرم ډېر کولاو څیز دی، حرم 100 میل علاقه ده او دا هغه علاقه ده چې کوم د ابراهیم علیه السلام په دعا سره حرم ګرځېدلی دی. د دې احکام د نور دنیا د احکامونه بدل دي، نور علاقې د احکام بدل دي. اگر چې دا به جماعت نه وي دا به شړ بیابانونه وي. کوم خلک چې حج عمرې ته تلي دغه علاقو ته داخل شوي نو هغوی ته پته ده چې کله سړی یو حد ته ورسېږي یو بورډ لګېدلی هغې ته لیکلي بدایة الحرام،
د حرم حدود شروع شو د بشړ ځنګلات په ګټي به بیابانونه به د جماعت پکې نوم نه او 100 میله به سفر وکي بیا به مسجد حرام شروع شي بیا د مسجد حرام نه چې کله واوړيږي په کم طرف هم چې سلور طرف ته چې تزي نو کافي فاصله چې ته وهي نو بیا وراشي نهایت الحرام د حرام حدود ختم شو نو دغه علاقه د حرام ویل کېږي او مسجد حرام د خاص زګین خاصه جماعت خانه کعبه ته ویل کېږي د اکثر علماء رائے دا چې د مسجد حرام نه مراد حدود د حرام ته مراد مسجد حرام ته نه مراد او د قران ډیر آیاتونه د دې تایید هم کوي چې ذکر د مسجد حرام دی مراد نه حرام حدود دي لکه سورۃ اسراء کې براشي د نبی علیہ السلام د معراج واقعا چې نبی علیہ السلام د مسجد الحرام نه کوم دینو مسجد اقصی ته لاړ حالانکه د دې معنی د تاریخي روایت اتفاق دی چې نبی علیہ السلام چې کوم شپه باندې بیت المقدس ته لاړ بیا و اسمانونو نه بر لاړو نو دا د ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې و دغه ټیم کې او ام هانی رضی الله عنها کور د خانه کعبه نه په پوره فاصله باندې لري دي یا دغه شان کې د مشرکانو ته کوم صلح شوه هغه صلح مبارک الله تعالی فرمایي چې عند المسجد الحرام هغه صلح د مسجد حرام په خوا کې شوه حالانکه دا صلح په حدیبیه کې شوه نو حدیبیه د حدود د حرام دي او دا مسجد حرام نه دی دغه روایتونو دغه آیاتونو نه پته لګي چې د مسجد حرام اطلاق په حرم په حدود باندې کیږي چې کله به حرم په حدود باندې اطلاق کیږي نو معنی دا د حرم په حدود کې دي کافران داخليږي نه کافران د حرم حدود ته ناراضي او د دې تعلق د مسجد حرام خاص د خانه کعبه سره تعلق نشو بلکې دا غونډه رقبه سره تعلق د کوم 100 میله فاصله ده زګر دارالاسلام دی د اسلام قلعه د اسلام مرکزی کور دی دې څنګه چې دا خلک داخل شول ته پوه شي اسلام په څه خطر سره مخامخ شو اوس به د کفارو سازشونو شکار کیږي او دا به ختميږي نو دې څنګه ته به راځي نه بعد عامهم هذا ورستر دی کال په دې کې لږ ونته کې اختلاف شته چې د عامهم هذا نه کم کال مراد دی سو کوئی 10 هجری د سو کوئی 9 هجری ده د 9 هجری والا روایت قوي او مضبوط دي مستند دي لہذا د 9 هجری د ختمېدو نه وروسته مشرکان به د حرام حدود ته نه داخليږي در دې ځکه په وری د دې مختصر ترجمه او دغه مختصر وضاحت شو اوس سوالات د دې خبرو پیدا شو چې آیا مشرکانو کې دنه اهل کتاب داخل کو داخل نه اهل کتاب راتلی شي کو نشرات لې یو سوال دا شو دویم سوال دا دی چې د مسجد حرام نه علاوه په نورو جماعتونو کې کافران داخلي دي شي کنه شي داخلي دي دا خصوصیت د خانه کعبه د حرم د حدود دي کنه د عام جماعتونو دغه حکم دی نو بده کې چې قرآنی الفاظ او اس نه دی ویلي قرآنی الفاظ ساکت او خاموش دي البته د قرآنی اشارات او د احادیث مبارکه او ځنی اشارات د موجود دي چې دا غینه بیا ځنی مسائل معلومیږي چونکه دا مسله د ذکر کې منصوص نه ده په دې باره کې صریح آیات او حدیث نشته دي اشارات دي نو لازمان دي کې د اجتهاد ضرورت دا مسله اجتهادیه شو نو په اجتهادي مسایلو کې د اجتهاد په باب کې دي کې یو قول د امام مالک رحمه الله دی کوم چې تفسیر قرطبی نقل کړی دی امام مالک رحمه الله فرمایي چې دا خصوصیت د مسجد حرام نه د ټولو جماعتونو دی هیڅ یو جماعت ته کافر داخليږي نه امام مالک رحمه الله ردی مصدر تایید د پاره د عمر بن عبد العزيز رحمه الله هغه فرمان ثبوت کې دلیل کې پیش کړي چې کله د عمر بن عبد العزيز دور راغی نو ټول امیر اسلامي شرعي امیرانو ته خطونه ولېګل چې په جماعتونو کې بدن کافران نه پرېږدي او دا آیات یو تبصر کې لیکل او د دې دلیل په بنیاد باندې کافران چې د جماعتونو ته داخل نشي نو د امام مالک رای دا شو چې په جماعتونو کې اس جماعت ته داخليږي نه او دا مشرکان د چې کافران کم قسم کافران هم دي اس جماعت کې داخله دل ممنوع دي ناجایز دي دویم قول د امام شافعي رحمه الله دی امام شافعي رحمه الله وایي چې اهل کتاب او مشرکان د یو شی دي دا دوه کافران دي عقیدی ګند دي اهل کتاب او مشرکان دوه چې کم دي نو دا به مسجد حرام ته نه داخليږي دا وی قطعی مسله شو خو دا خصوصیت د مسجد حرام دی نور جماعتونو ته داخلي دي شي در امام شافعي رحمه الله رائے امام شافعي رحمه الله د خپل د مسارید اثبات لپاره واقعه د ثمامه بن اصال نقل کړي چې ثمامه بن اصال چې کله گرفتار شو نو دا راوستل شو مسجد نبوي کې یوستنی ته وتړل شو
حالانکه مسجد نبی خو جماعت او دا کافر او ایمان نه راوړ دا اوس مسلمان شوی دی. نو امام شافعي رحمه الله وایي چې دا د خانه کعبه نه علاوه نور زګلو کې جماعتونو تم راوستل شي تړلې شي ته جیلونو پس دا وریم استعمالول شي. دریم رائے د امام ابو حنیفه رحمه الله دا امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې د ځګن کې مسجد حرام تر داخلي دلو معنا او مطلب وای دغه نه دی. مسجد حرام تر داخلي دلو معنا او مطلب دا دی چې دغه مشرکان به پاینده وختونو کې په خپل شرکی طریقه باندې حج او عمره ته ناراضي. امام ابو حنیفه رحمه الله دې بالا کې هغه روایت پیش کوي چې کم کې علی رضی الله عنه لاړو او د صفا او د مینا په علاقو کې او دغه شان کې د عرفات په علاقو کې اعلانونه کول چې د دې کال نه بعد ګوره مشرکان را نشي حرم ته را نشي عمره او حج ته را نشي. نو په هغه کې صریح ذکر د حج او عمره ته ناراضي. نو د دې مطلب وای دا د امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په شرکی طریقه باندې به حج او عمره ته ناراضي. که اصل راځي نو داخلي دي شي حرم ته داخلي دي شي خو دغه د عمره او حج ته چې کوم د بشرکیانه انداز باندې کوي دغه ناجایز او نه دراسي. د امام ابو حنیفه رحمه الله د وینا او د تفسیر معنی دا ده چې د آیات مفهوم چې کوم دی هغه د دې خبرې سره نه ده چې یاره مشرک داخلي دی شي کو داخلي دی نشي. هغه وای دا وای یو داسې مسله ده یو مسله سیاسیه ده یعنی د دې مسلې تعلق چې کوم دی د مسلمانانو د سیاست او د حکمرانی سره دی. د دې مطلب دا دی چې مشرکان د علاقې ته داخل شي نو د شر او د فساد باعث ګرځي مصیبت جوړي نو دې علاقې ته باندې داخليږي. دا معنی نه راځي چې دا پلیت نو د جماعت ته نشرات له جماعت ته نږدې نشرات. دې معنی امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر دلایل پیش کړي. یو دلیل چې کوم دی د امام ابو حنیفه رحمه الله سره واقعیا د وفد د ثقيف ته چې ثقيف کله د ثقيف وفد راغی د فتح مکې نه وروسته نبی عليه السلام دا خلک بوتلو په جماعت کې کېنول او دوی سره خبرې کولې. صحابه کرام باقاعده وینا وکړه نبی عليه السلام ته دا خلک پلیت ته انما المشركون نجس دا خلک په جماعت ته مراولې پلیت. نبی عليه السلام ته فرمایل چې دوی د پلیتی د سینه د جماعت په خبره باندې اثر وکړي بده باندې اثر نشي کولای. دویم روایت چې کم چې امام قرطبي رحمه الله نقل کړی دی هغه دا دی چې نبی عليه السلام فرمایل چې جماعتونو ته مشرکان نه داخليږي البته هغه غلامان او وینځي چې هغه د مسلمانانو په نگرانی کې دي نو هغه داخل شي نو خیر نو فرض کا هر مشرک او هر کافر داخله ممنوع وي او د دې لپاره پالیتی ظاهري پالیتی ګڼل کېدل نو بیا پکې د غلام او د وینځي د خصوصیت په ذکر کېده چې غلام او وینځي نو به که مشرک هم داخلي دي شي خیر دی. نو دا روایت چې کوم دی نو دا دلیل دی خبرې دی چې دغه مخکنی مسله سیاسیه ده چې د حرم په حدود کې مشرکان نه داخليږي په دې معنی سره چې دلته کې فساد او مصیبت جوړ نه کی. او د امام ابو حنیفه رحمه الله رضی تایید لپاره نور هم ډیر روایت پیش کړي. دی وایي چې مخکې موږ ویل چې د مسجد حرام نه مراد جماعت نه دی مراد د دې حدود د حرم مراد دي او حدود د حرم 100 میل دي ډېر اوږده علاقه ده. نو که فرض کا د دې واقع د دې متعلق دا مسله به جدي پلیت دي وجودي پلیت دي عقیده پلیت ده اخلاق خراب دي نو بیا به دې وجه خانه کعبه ته خاري نه ورزي حالانکه باز د خانه کعبه نه دی باز د حرم د حدود دي او حدود د حرم ډېر پراخه علاقه ده. دویمه مسله دا ده کته دا خبره وکړي چې یاره مشرکان عام طور په جنابت کې ګرځي او هغوی د پلیتۍ پته نه لګي نو که دغه مسله شي نو دا خو اتفاقي مسله ده چې که دا شی په مسلمان کې موجود دي مسلمانان نشي داخلي د جماعت نو بیا خصوصیت پیدا نشي. د دې نه علاوه امام ابو حنیفه رحمه الله د نبی عليه السلام اخیرنۍ وصیت هم د باره کې پیش کړي چې نبی عليه السلام په اول سر کې دا مسله بیان کړه کوم چې د قرآن آیاتونو سره تعلق لري چې مسجد د حرم په حدود کې به مشرکان نه داخليږي. بیا دا مسله په احادیثو کې ډېره پراخه شوله او نبی عليه السلام داسې وویل چې اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب لا يبقى فيها دينان. دا خلک په جزيره العرب د عربو په غونډو حدودو کې به نه پرېږدي هېڅ چېرته به هم نه پرېږدي. نبی عليه السلام وفات شو او په دې حکم باندې عمل ونه شو ټیم دومره نه و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې هنګامي حالات شروع شو ارتداد شروع شو خلک مرتد کېدو. د هغې سره په جنګونو کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه تیر شوله شکل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی نو هغه په دې معنی هغه دا حکم نافذ او جزیره العرب نه دا ټول خلک وشاړل لري.
نو ته دا نشي ویلی چې دا ځکه د جزیرة العرب نه وشاره چې دا پدید دا معنی نشو. اوس د امام ابو حنیفه رحمه الله تفسیر هغه بدل دی. هغه وایي دا مسله سیاسي ده او د دې مطلب دا دی چې د حدودو کې دا فساد جوړ نه کړي. نو هغه اصلي مسله چې کوم دغه په ځای پاتې شوله چې یاره جماعتونو ته داخلېدی شي که داخلېدی نه شي، هغه مسله په هغه ځای باندې پاتې شوه. چې په هغه ځای باندې پاتې شوه نو په دې باندې احادیث او فقهي کتابونو ډېر تفصیلي بحث کړی دی. د هغې ټولو خلاصه دا ده د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې. هغه وایي دغه مسله جدا مسله ده، د نورو ځایونو نه معلومه ده. څنګه معلومه ده؟ وایي نورو ځایونو نه ځکه معلومه ده په دې مسله باندې اتفاق دی چې جماعت به د هر قسم ګندګۍ نه پاک ساتي. نو چې هر قسم ګندګۍ نه پاک ساتي نو جنابت حالت کې به هم سړی نه داخلېږي. دغه شان چې ګنده خلک شی ورسره وي ګنې خوړلی هم جماعت ته به نه داخلېږي. دا مسله اتفاقي دي. سړي عقیده خرابه د جماعت ته یې مه پرېږدوه. او دا مسله اتفاقي ده چې یعنې که دغه مسلمان داسې وکړي هم جماعت ته یې مه پرېږدوه. دا خو یقیني خبره ده، په دې کې بحث نشته دی. خو اوس دا مسله ده چې که فرض که اسلامي امیر د مسلمانانو شرعي امیر چې کوم شرعاً هغې ته امیر ویلی شوی په شرعي طریقه باندې ټاکلی شوی، داسې نه چې هغې تش شناختی کارت او پاسپورټ د مسلمانۍ یو نور یې درک نه لګي. داسې نه چې کوم شرعي امیر یو شریعت هغه په شرعي طریقه باندې ټاکلی شوی، داسې امیر ضرورت مخصوص کړي چې دغه کافران د دې جماعت ته داخل شي. نو د ضرورت په اساس باندې د اسلامي شرعي امیر په اجازه باندې داخلېدی شي او د دغې نه علاوه په هېڅ صورت باندې داخلېدی نه شي. نو بیا هغه روایت چې کوم د امام شافعي رحمه الله نقل کړي دي هغه زموږ د دې عقیدې خلاف نه شو. ځکه موږ هم داسې وایو چې یاره که فرض که اسلامي امیر شرعي امیر اجازه وکړي او ضرورت هغه ووایي چې داخل دې ټایم کې داخل کوي نو بس داخل شي. نه که ثمامه بن اسال مسجد نبی کې وتړلی شو، د چا په امر باندې و؟ د نبي علیه السلام په امر باندې و. ټیک ده، هغه اسلامي شرعي امیر ضرورت وتړلی شو، ټیک خبره ده. دغه شان ده کې د فتح مکې نه بعد د ثقیف قبیلې مشرانو سره چې په جماعت کې ملاقات شوی دی، نبي علیه السلام ضرورت مخصوص کړی او نبي علیه السلام شرعي امیر هغه ویلی دي. ایسې باس پکې نشته، ټیک خبره ده، جایز دي، خو بې ضرورته عام دی داخلېدلی جماعت ته نشي. دا د جماعت ته د دې خلکو د داخلېدو او د نه داخلېدلو تفصیلات شو. نو الله تعالی وایي فلا يقرب المسجد الحرام، دوی به نه داخلېږي مسجد حرام ته، یعنې د حرام حدودو ته. ما تاسو ته ویل دا ابتدایي حکم وروسته دا حکم بیا د احادیثو په رڼا کې پراخه شو. غونډ جزیرة العرب ته وغځېدو بعد عامهم هذا، وروسته د دې کال نه چې هغه 9 هجري ده. وإن خفتم که تاسو یریږئ عیلة د غربت نه، دا د هغه سوال جواب ذکر کیږي، د هغې وسوسې چې یاره حرام حدودو ته عام طور کافران او مشرکان راځي، د حرام د حدودو خپل پیداوار نشته چې په دې کې سره څه شی وکړي، باغونه پکې جوړ کړي، داسې ممکنه نه ده په دغه وچو ګټو کې. نو دا خلک د بهر نه سامان راوړي، پیسې ځان سره راوړي او دغه لکه د حرام کم حدود چې د حرام کم خلک چې دغه پکې ځان له مزدوریانې کوي، خدمتونه پکې کوي، څیزونه پکې خرڅوي، ضرورت سامانونه خرڅوي. نو په دغه طریقه باندې هغوی ته پیسه برابر شي او دغه دوی اقتصاد دی. اوس که په دې ټایم کې په حرام باندې پابندي ولګي، کافران ته بند کړي، نو څوک به راځي؟ صرف مسلمانان به راځي. مسلمانان به ډېر لږي، غریبان به هغې څه به دومره پیسې یي نه. نو په دې طریقه باندې د حرام حدودو اقتصاد به کمزورې شي. نو خبره اقتصاد لراله. دا ټول عمر دا شی به غړنګېږي چې یاره که اسلامي نظام ناپیس شي نو بیا به ورانې څنګه کېږي، په دې کې به سود حرام شي، زنانه به کورونو کې کېنولی شي، کافرانو سره به بایکاټ وشي، نو اقتصاد به راوغورځېږي، پیسه به راوغورځېږي. دا سوالات مخکې نه روان دي. نو الله تعالی د هغې جواب کوي. الله تعالی وایي وإن خفتم که تاسو یریږئ عیلة د غربت نه، د اقتصادي حالاتو نه یریږئ چې اقتصاد هم خراب شي، بیا به مشرکان پیسې نه راوړي، موږ ته ګټلی نه شو. فسوف یغنیکم الله، نو زر ده چې الله تعالی به تاسو مالداره کړي من فضله، د خپل فضل نه. الله تعالی تاسو ته دا احکام اورول، تاسو ته یې ویل چې کافران مه پرېږدوئ. نو الله تعالی ته د مخکې د هر څه معلومه و چې دا ټولې خبرې به تاسو په ذهنونو کې هم راځي، دا به واقع کېږي هم. الله تعالی سره د دې مسایلو حل ونه ځکه احکام نافظ کړو، د خپل احکامو په تفصیل باندې الله تعالی پوهېدو. نو الله تعالی وایي الله تعالی به تاسې مالداره کړي د خپل فضل نه، ان شاء که خوښه شوه، که د الله تعالی اراده وکړله تاسو به مالداره کوي لازم. لہذا ستاسې مالداري او نه مالداري د الله تعالی په قدرت او په نګرانۍ کې وي. نو که چې تاسو تعلق د الله تعالی سره برابر شو، اقتصاد هم په خپله ټیک کېږي. او که ستاسو تعلق د الله تعالی سره خراب و، ګمراهي او بېدیني او ناجایز لارې م اختیار کړې وي په اقتصادیاتو کې، نو په دې صورت کې به تاسو بیا که ډېر هم
سود تلاس وګد کې یو کافرانو تلاس وګد کې یو ډېر نقد پیسې هم تی واخلي د مسلمانانو په سر هم تی واخلي او ډېر یو خیرتیاګان یو کوي جزا خیر دی دا 1 کروڑ به جمله شي د 14 به بچي ډېر قصې مو کوي خو چې د الله تعالی د په قهر باندې نو تاسو به چرته هم خوشاله ورځ بیا پیدا نه کوي خوشاله بنشي نو الله وي بس او یغنیکم الله من فضله زرد چې الله تعالی به تاسو مالدار کی من فضله د خپل مهرباني ان شاء که خوښ ان الله یقین الله تعالی علیم فیاد حکیم حکمت والا دی د علیم او د حکیم دوه صفتی نمونه د الله تعالی ذکر شو د حکم د ذکر کول نو ورست دا سر کې دلایل په تور باندې ذکر شو په دې معنا سره چې الله تعالی کوم حکم تاسو ته بیان کړی دی چې د څه وکړي نو د هغه موجوده حالات باندې پر روانو حالات باندې په ارس باندې الله تعالی مخکې خبر دی ته الله ته مشورې مور کوا چې کدي حکم باندې عمل وکړو وړاندې بس کیږي او غریبان کیږي به مالدار کیږي به دسی بکیږي وغسی بکیږي دا خبرې ته پرې دوا ځکه الله تعالی د خپل احکام او علم د مخکې موجود دی ازلی علم لري نو چې کم احکام نافذ کړلی د دې پوره تفصیلات الله تعالی ته معلوم دي حکیم حکمت والا دی کم احکام چې نافذ کړلی نو د ټولو کې ستاسو فائدہ ده حکمت دې ته ویل کېږي یو حکمت یو غرض دي کې فرق دی حکمت دې ته ویل کېږي چې سړی د تر بل فائدہ لټي ځان فائدہ نه لټي او غرض دې ته وایي ټول دوته نه ځان ته وایي خپل فائدہ لټي نو الله تعالی ته حکیم ویل شي الله تعالی حکیم دی یعنی څه چې کوم احکام دي کوم حکمونه دي کوم کارونه دي نظام دي د ټولو کې فائدہ مخلوق تر الله تعالی ته بګي څه فائدہ نشته کم چې حدیث مبارک نه هم معلومیږي چې دا ټول خلک دیندار چې د الله تعالی په خدای کې څه سیوا کیږي نه او دا ټول خلک بدعمل چې د الله تعالی د خدای نه هیڅ کمولې نشي دا دلیل په دې خبره باندې چې په دې دین باندې عمل کول او دینی احکام دومره په تفصیل سره بیانېدل د الله تعالی حکمت دی الله تعالی د خلکو فائدہ لټي او غرض کوم دی ځنې خلک وایي په دې کار کې به د الله غرض نو کېدای شي په ناپوهي سره وایي لیکن الله تعالی غرض نه دی الله تعالی حکیم دی غرض نه دی غرض ته ویل کې سره ځان له فائدہ لټي نو د دې کارونو فائدې الله تعالی ته نشته مخلوق ته فائدې دي